ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. محترم حاضرینو، سورہ لوی خدای مهربانی دا او رحمت دی. چنن دی دورا بچو د خدای کتاب ہوئی، خدای کتاب اصلاح کو چا الفاظ د قرآن کریم، چا ترجمه د قرآن کریم، او چا حفظ کړی دی او قرآن یاد کړی دی. منګه والا پټکې وو، دا پټکې یوازې معنا بلکې پټکې جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم بعض خلکو روانې دي. حدیث کے راضی مستدرک حاکم یو روایت ذکر کړی عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ یو صحابی اغلا نبی علیہ السلام پٹکے ہو عمہو بیامامت سودا، نبی علیہ السلام اغلا تور پٹکے ہو بیایتنا تور پٹکے لرک وعمہو بیامامت البیضاء، بیائی والا سپین پٹکے ہو او نبی علیہ السلام میں آزا عرب و احسن، دادا عربیت سر ډیر برابر دے اور ډیر خل اخکاری دا ډیر خدے عرب و پٹکے ہو او دا یو اعزازو یو عزتو چا پسر باندی بشو. یو شاعر وئی انمن جلا و تلاو صنایا متا زول امامت تعریفونی، زدا چا اولاد کیم چالوی خلقو او د چې کله پټکې په سر کېدم نو تاسو به ما وپېژنئ. دا پټکې د عربو لباس مو، د هغوی جامه مو او دا د عزت شی مو. څنګه چې د عربو د عزت شی و نو زمونږ د پښتنو هم د عزت شی و چې کله به اشرو کله به لاو کو کار به کو نو پټکې به صادر نه و او کار ته به ورکړي. دا یو عام دستور دی، عام رواج دی چې کله یو بنده یو مقام ته ورسي نو خلک هغه پټکې وایي. دی بچو قرآن کریم حفظ کړی و، موږ هغوی ته پټکې وو دې دپاره چې هغوی د دې اعزاز لایق وو او دا اعزاز موږ هغوی له ورکړو. هغه بچي هم د دې اعزاز او د احترام لایق وو. خو د دې کې زیات محنت د هغوی هغه استاد چې هغوی ته قرآن ښودلی دی، محنت یې ورسره کړی دی، الفاظ یې ورته صحیح کړي دي، معنی ورته ښودلي دي، حفظ یې ورته کړی دی. نو په دې کې د هغه استاد هم ډېر لاس دی او د هغه هم ډېر محنت دی. په دې کې یوازې د استاد او شاګرد نه بلکې د بچو د مور او پلار د هغوی د نیا نیکه د هغوی هم ډېر لاس دی. چای ټیم په ټیم باندې دی رالېږلي دي او دې لپاره رالېږلي چې دی د خدای کتاب زده کړي. دا به زموږ لپاره یو لوی اعزاز وي. هر یو عمل چې سړی کوي نو هغه له اجر وي. یو سړی ځان له نفل کوي نو هغه له اجر دی. یو سړی ځان له مونځ کوي نو هغه له اجر دی. یو سړی ځان له روژه نیوي نو هغه له اجر دی. که یو سړی ځان له قرآن وایي او قرآن زده کوي نو هغه ته هم فایده ده او د هغه مور او پلار ته هم فایده ده.
د سړی وایي د هغه ښځې ته هم فایده ده او که ښځه وایي د هغې خاوند ته هم فایده ده که پلار وایي نو بچو ته فایده ده او که بچي وایي نو پلار ته او مور ته فایده ده سورہ مومن کې الله د دې ذکر کوي الله فرمایي الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ګوره ملائک د عرش لاندې ولاړ دي عام انسانان هم نه دي عام خلق هم نه دي فرشتي دي ملائک دي او د الله عرش هغې اوچت کړی او د عرش لاندې ولاړ دي هغوی دعا کوي دعا چاله کوي الذين يحملون العرش ومن حوله هغه ملائک چې عرش اوچت کړی دی چاپېره د عرش نه ولاړې دي يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم بخنا غواړي د پاکي بیان یې الله لا يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا بخنا غواړي هغه کسان را چې هغه ایمان راوړی دی ملائک د عرش لاندې ولاړ دي هغوی له بخنه غواړي ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وی وایي زمونږ ربه ستا مهرباني او ستا علم هر څه ته رسېدلی دی فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك بخنه وکړي هغه کسانو ته چې هغوی توبه وباسله د بد عمل نه او ستا د کتاب تابع شو ستا د لارې تابع شو ستا کتاب ته کېناستل قرآن ته کېناستل نو ملائک د عرش لاندې ولاړ دي هغوی دعاګانې غواړي چې قرآن ته کېناستل نو ملائک وایي فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم او دای د عذاب د جهنم نه وساتي او یوازې هغوی له نه ورپسې وایي ومن ذریاتهم ومن ازواجهم بیبیانې ملګري والله وبخي اولاد والله وبخي مور پلار والله وبخي عمل یو تن کوي خدا دعاګانې د هغه د ټول ټبر دپاره ملائک غواړي او ملائک هم په دنیا نه په ځمکه نه د عرش لاندې ولاړي او د هغه دپاره حمدونه وایي دې نه لوی مقام د دې نه لوی حیثیت بل نشي کېدی زموږ د پښتنو بدقسمتي دا وه چې قرآن به یې صرف د قسم دپاره راغسته یا به قرآن صرف دې له راغسته چې ناوې به یې راوسته نو هغې له به یې قرآن مجید په لاس کې ورکړه چې دا بختوره شي یا به یې قرآن صرف دې له راغسته چې پوله او پټي باندې به جنګ شو نو قرآن به یې راواغسته او په هغې به یې روغه کوله په قرآن لاس کې ده نور د قرآن نه خبر نه و دا د الله یو لوی کرم او یو لوی مهرباني وه چې الله په دې ملک کې د قرآن رواج عام کړو علما خو پرېږده مولیان پرېږده امیانو قرآن راواغسته او نن قرآن زده کوي د عوامو بچي نن قرآن زده کوي زنانه نن قرآن کریم زده کوي او قرآن ته ناست دي د دې نه لوی نعمت بل نشي کېدی په هر دور کې به الله څه خلک پیدا کول هغوی به د الله د دین خدمت کو
خو اول به هغې لږ وټانګول وبه یې ټاکول تکلیفونه به یې پې تېر کړل چې دی کلک شي او بیا به په هغې باندې دین کار به یې کو ځکه دین په کارونو کې به تکلیف راته مصیبت به راته ما چې کوم آیات لوستی و په هغې کې هم الله د یو پیغمبر ذکر کوي د موسی علیه السلام چې وړوکی ماشوم دی او فرعون بچی حلالی نو هغې په د زانګو نه راواغست او په صندوق کې واچو صندوق یې په دریاب باندې لاو کړ دریاب وړه وړه د دشمن کره یې وړه دشمن کره فرعون کره لوی شو او چې بیا یې د یو مظلوم ملګرتیا وکړه نو هغه مظلوم یې الوی چې د هغه ملګرتیا یې کړې وه نو هغه یې الوی او موسی علیه السلام د هغه ملکه ووت او روان شو قرآن وایي ولما توجه تلقا مدین کله چې روان شو په طرف د مدین ولما توجه تلقا مدین قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل موسی علیہ السلام زر زما رب ما ته سم لار برابر کی د چا چې په الله توکل او اعتمادي الله هغه ته لارې جوړوي ولما ورد ما مدین کله چې راغی اوبه د مدین ته وی مونده په هغې باندې یو ډله د خلکو چې هغه یې اوبه کولې ګډې بیځې او وی مونده خوا دې نه دوه تنه جینکۍ تزودان چای پاس کولې خپلې ګډې قال ما خطبکما موسی علیہ السلام ورته تاسو ولې ګډې نو بکوئ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء مرایون خطا ایا نه که ښځه چې پردي سړي سره خبرې کوي مرایون خلي او د انډر بیګم غواړو په دې پروا نه یو مرایون خطا هغوی ورته وایي منګه تر هغې ګډې نه اوبه کوو تر څو پورې چې شپانکو خپلې ګډې نه یې اوبه کړي او دا ولې موږ یې راولو ځکه و ابونا شیخ کبیر زموږ پلار ډېر بوډا دی او څوک شته نه نو موږ ځکه دا خپله ګډې اوبه کوو او ګډې سره وه ښځه چې هغه حیا نه کوي نو که هغه ګډې سره وي ما خپله حیا ساتي او چې بیایي نو که هغې پسې تالې واچې هم هغه خپله بیایي کوي هغه خاوند شرموي هغه رور شرموي هغه پلار شرموي دا حیاناکې ښځې وې بیا خپل پلار ته وایي چې که ته مزدور نیوې نو دی ونیوه دا ډېر تکړه دی او امانتدار دی ځکه مزدور هغه ښیي چې هغه تکړه ومي او امانتدار ومي نو بعضې نو هغه تکړه نه وي مالک چې ورته ولاړي کار کوي نو بیا خو چې په سوري کېږي او بعضې نو هغه امانتدار نه وي تکړه وي خو چالاکه وي خو هغه دو نمبري کوي امانتدار نه وي نو دا دوه صفته چې پکې راشي یو چې تکړه وي او دویم چې امانتدار وي د هغه نه ښه مزدور بل نشته او دا امانتدار هم دی موږ ته بره نه دي کتلي او تکړه هم دی د لسو کسو بوکۍ یوازې رایستې ده موسی علیه السلام ته هغه ووایي او ځان سره یې کړ شعیب علیه السلام او بیا یې ورله یو لور په نکاح باندې ورکړه موسی علیه السلام چې ښه وټنګېد نو الله راولېږه او فرعون ته یې مسله بیان کړه دین د ناراسته خلکو کار نه و دین ځکه بدنام شو چې دا د بیکاره او د ناراستو لاس نه راغی چې هغه د هېڅ کار نه وي نو هغه ملا شي نو به بیا ځان پسې خپې راکاږي او کار کسب نه وي او بیا دین خرڅوي کله چې سم خلک علم وکړي تکړه خلک علم وکړي دا علم به هم عزتمند شي دا دین به هم عزتمند دی او عزتمند به شي راځئ زما محترمو مشرانو چې دا خپل بچي قرآن ته کېنو او دوی ته قرآن وښیو دا د قرآن عالمان کو بل ځان له دنیاوي کارونه دی بیا کوي
خدا الله کتاب دې زده کړي الله دې ما او تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین